أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك ياد کا وقت کلوی ربستا للملائکة پرشتوتا انی جاعل بشکز پیدا کون کے اما فی الارض پزمک کی خلیفتا خلیفہ. قالو ندی پرشتی اوی اتجعل ایت پیدا کئی فیہا پدزمک کی منها غسوک یفسدو جی پساد بکی فیہا پدزمک کی ویسفک الدماء او تو ییبوینا ونحنو منگا نسبح تسبیح بیانو بحمدک سرد سنا صفتستا ونقدس لك او منگا پاکی بیانوستا. قالنو اللہ فرمائل انی بشکز اعلم پوہے گما پہاغ سبانی لا تعلمون چی تاسو پی نپوہے گئے. وعلم آدم الاسماء او اخودل اللہ تعالی آدم علیہ السلام تو نمونا کلها طول چی تعلق ساتو دخلافت سرا. وعلم اخودل اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء نمونا کلها طول ضروری. ثم عرضهم بیا اللہ تعالی اولان دکڑل دا نمونا علی الملائکتی پرشتو تا. فقالنو اللہ فرمائل انبئونی خبر را کئی مات بی اسمائی هؤلائی دنمونو ددی سزنو ان کنتم صادقین کئی تاسو رختیا وین کی. قالون دے پرشتو ویل سبحانک پاکی رتال را لا علم لنا نشت علم منگتا الا ما مگر حق علم علمتنا چتا منگتا فودلے دے. انک بیشکتا انتتا العلیم پوہی الحکیم و حکمت والی. قال اللہ فرمائل یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکدویتا بی اسمائهم دنمونو ددی سیزنو. فلما پس ارکل انبئهم چی خبر ورکو آدم علیہ السلام دی پرشتو تا بی اسمائهم دنمونو ددی سیزنو. قال اللہ فرمائل علم اقول لکم اے مانو یلی تاسو تا انی چی بیشک ز اعلم دیر خپوئے گما غیب السماواتی پپٹو دا اسمانونو والارض و دزمکی واعلم زپوہے گما پاغ سبانی تبدون چی تاسو اخکار کوئی وما کنتم تکتمون واغ چی تاسو پٹوئی. وَإِذْ قُلْنَا یاد کا وقت کلوی منگل الملائکت سجدو پرشتو تسجدو کیل آدم حضرت آدم علیہ السلام تسجد تعظیم. فسجدون دے پرشتو سجدو اکڑلا الا ابلیس مگر ابلیس سجدو نکڑلا. آبادی ابلیس انکار وکو واستکبرا و تکبر وکو زانی غٹ وگنو وکانا شودے من الکافرین دا کافرانونا. وکانا من الکافرین وگرد دو دا شیطان من الکافرین دا کافرانونا. وکانا و دا شیطان پا علم دا اللہ کی من الکافرین دا کافرانونا. دریوانا مانگانی میاد دکڑے کنا. وقلنا نوی منگا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انتتا وزوجک استا بی بی الجنت پا جنت کی وکلا او تاسو دوان خری من هاد دی جنتنا رغدن پراخا حیث شئتما چی بکم زیکستاسو دوانو خخشی ولا تقربا خطاسو دوان منیز دیکی گئی هذه الشجرت دی ونتا چی دا غنم وندا یا بل وندا فتکونا گنے شیبتا سدوان من الظالمین د ظلم کون کنا. فازلهم الشیطانو نو اخویول دی دوانو لر شیطان عنها د وجد دی ونینا. فاخرجهما راوست دی شیطان دی دوانو لرا مما ده غزین کانا چی دا دوانو پیه پاغی کی. وقلنا اوی منگا احبتو پوشئی بعضکم بعض استاسو لبعض دا بعض نورو دا پارا عدوون دشمنان دی. ولکم استاسو دا پارا پی الارض پزمک کی مستقرن دا اسیدو زگے دے ومتاعن و سامان دا جوند الہین تر وقت مرگ پوری. فتلقى ازدکڑل آدم علیہ السلام من ربه دخپل ربنا کلمات کلمه د توبې استلو. او دغه کلمات کم کلمات دي نو دا په سورة الاعراف کې دي. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین. دغه کلماتو ته الله تعالی زده کړله او بیا په دغه کلماتو سره حضرت آدم علیه السلام توبه ویست. فتاب علیهن، الله تعالی د توبه قبول کړله. انه بشک د الله تعالی هو هم دق الله تعالی التواب ډیر زیات توبه قبلونکی دی، الرحیم او الله همیشه مهربان دی. قل لا نوی مونگا احبطو کشی منها د دې جنت نا جميعا تاسو ټولو، فاما یاتینکم کراشی تاسو تا منی زما د طرف نه هدن هدایتو، فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړله هدایا زما د هدایتو، فلا خوف علیهم نبیر په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي په دنیا پسې به هم نه خفه کیږي. والذین واکسان کفرو چې کفر کړی دی وکذبوا تکذیب کړی بیااتنا زمونږ د آیاتونو، اولئک دا کسانو اصحاب النار جهنم او اور والدی، هم فیها خالدون هم دوی به فیها په دې اور د جهنم کې خالدون همیشه اوسیږي.